یو روایت کې راځي چې یو سړی به داسې چې د هغه نیکۍ او بدۍ دا برابر شي، ګویا هغه به نه جنت ته تلو فیصله کېږي او نه جهنم ته تلو. بهرحال حکم به ورته وشي که چېرې تاسو ازادي غواړئ نو هر څنګه چې کېدی شي د خپلو د نیکو عملونو دا تله درنه کوي او یوه نیکي انتظام وکړئ د هر چېرته نه چې کوئ او راوړئ، خو یوه نیکي راوړئ چې ستاسو د نیکو دغه چابړی را دروند شي او ستاسو فیصله جنت ته تلو دا وشي. هغه ځوان به خوار په میدان محشر کې ګرځي، د خپلو پیژنګلو د خپلو خپلوانو د مطالبه د نیکۍ وکړي. قریب رشتهدار ته به راشي، پلار ته به راشي، ورته وایي یوه نیکي مې کمه ده، یوه نیکي راته راکړه چې د نیکو چاپړی دا مې دروند شي. پلار به ورته وایي چې ما سره خپل سوچ او فکر دی. مور ته به راشي، مور به ورته وایي بچیه ما سره خپل سوچ او فکر دی، هسې نه چې دغه یوه نیکي تا ته زده کړم او دغه یوه نیکي زما په نیکو عملونو کې دا کمه شي او دغې په وجه باندې جهنم ته لاړ شي. بیبي ته به راشي، خپل خپلوان چې څومره دا ټول به وګوري، ټول به هغې ته انکار وکړي، یوه نیکي به ورته ورنه کړي. د خپلو نه علاوه پردو سره به وګرځي، یاران دوستان دا به وګوري. په دې محشر کې به داسې یو سړی وي چې هغه سره به یوه نیکي صرف، نور به ټول هغه سره ګناهونه وي، یوه نیکي به هغه سره وي. دی به راشي، هغه ته به وایي چېرې ما ته د یوې نیکۍ ضرورت دی. دی به ورته وایي چې د دومره نیکو عملونو سره تا دپاره الله رب کریم د جنت د تلو فیصله نه کوي، تا نشي خلاصولی، نو ما سره ټول ګناهونه دي، یوه نیکي د راسه زما په هېڅ پیدا باندې نه راشي. راشه زما دغه یوه نیکي دا ته واله چې تا ته فایده ورسېږي او تا ته پې خلاصۍ میلاو شي او ته زما د یوې نیکۍ په وجه باندې جنت ته لاړ شي. دا یوه نیکي ما ته پته چې زما په کار او فایده باندې چې کوم دی دا نه راځي، ما سره دې نه ما سوا نور نیکۍ دا نشته دی. لهذا هغه یوه نیکي به هغه ته ورکړي او د هغه کار به پې وشي. هغه چې راوړي د نیکو په چابړي کې کېږي، د نیک عمل چابړی دا به دروند شي. الله تبارک وتعالی فیصله وکړي د ده لپاره جنت ته تلو. اوس د الله تبارک وتعالی رحمت ته ګورئ، الله رب کریم به حکم وکړي هغه سړی دې راوستلی شي چا چې یوه نیکي ورکړې وه او د هغه نه به تپوس وشي چې تا دا خپله یوه نیکي بل ته ولې ورکړه، تا سره خو نور نیکۍ نه وي، ټول ګناهونه سره وو، دغه یوه نیکي تا سره په لاس کې موجود و او هغه یوه نیکي م تا دې بل کس دا ورکړه، ولې ده ورکړه؟ اوس تا سره ما سوا د ګناهونه هېڅ شی پاتې نه شو. هغه به یا الله ما دې کتلو سره نیکي ورکړه چې هغه انسان سره په زرګونو نیکۍ وي، خو د یوې نیکۍ د وجې نه هغه جنت ته نه شو تللی. نو ما دا سوچ وکړو چې ما سره خو دغه یوه نیکي ده او د قانون مطابق زما بخښنه نشي کېدی، په دې وجه ما هغه خپله نیکي ورکړه. که زه جنت ته نشم تللی نو څه چلو شو، زما په وجه باندې خو به دا بل وبخلی شي او دا زما دپاره چې کوم دی د خیر خبره ده. حکم به وشي چې مونږ ته هم وبخلي، هغه مو په قانون الهي وبخو، هغه نیکو چاپړی دروند شو، د هغه بخشش بخښنه او مغفرت دا وشو، جنت ته داخل شو. هغه موږ په قانون الهي باندې وبخو او ته مو په فضل الهي سره وبخلي، تا باندې د الله سبحانه وتعالی فضل وشو، ته په فضل الهي سره وبخلی شو. تا به هغه سړي رحم وکړو، موږ په تا باندې رحم وکړو. عزتمند د نیکۍ قدر خو به د قیامت په ورځ باندې چې حدیث کې راځي چې خلک به یوې نیکۍ په بدله کې اونخلي او خلاصۍ به ورته نه میلاویږي. الله تبارک وتعالی عبادت او بندګي په دنیا کې کول پکار دی. عزتمندو په خپل عملنامه کې ډېر نیکۍ دا لیکل پکار دي چې په ورځ د قیامت باندې انسان نیکو ته محتاج ده نه او د الله تبارک وتعالی په بارګاه کې دا انسان کامیاب او کامران وي. عزتمندو هېڅ یوې نیکۍ ته موږ تاسو وړه ونه وایو، دا یوه او وړه نیکي زموږ د استاد دپاره د خلاصي
او د نجات سبب دا جوړی شي. او یو بدی چې دا موږ تاسو یو ونګڼو، دغه یو بدی موږ تاسو د فاره د جهنم ته تلو ذریعه دا جوړېدی شي.